لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سورة زیات برخه دا په قتال او جهاد باندې مشتمل و. بیا خاص کر چې کمړون باندې غزا و د بدر موقع په موقع باندې دا غي تشریحات یو اهم مضمون ذکر کېدو د اتفاق د کامیابی د لپاره بنیادی راز هغه د اتفاق دی او د دنیا تمام انسانان आवाज لګي اتفاق بهتر چیز دی او چې کوم چیز د اتفاق د پاره بندګان نه پويږي پاره صرف الله پويږي. دنیا کې تاسو ګورئ د اتفاق چغه کله وهله شي په جبه باندې یرجی من پختانه یو اتفاق پکار دے من انکیان یو چی دوی اتفاق او دا پنجابیان دی دا وی اتفاق دا دا اتفاق ذریعہ نا دا خود اختلاف ذریعہ نا وجہ دا دا چی پا دنیا کے پا زرگون قسم جبی دا چلی نو چې د دنیا زرګونه جبې دي نو زرګونه خلک به ترې جوړ شي زرګونه ډلې به ترې جوړ شي کوم ځای کې اتفاق راغی څوک چې د جغرافیا په لحاظ خبره کوي یره چې دا صوبه متفقه شي دا ضلع اتفاق پکار دی د کلي اتفاق پکار دی چې د ملک اتفاق دا هم ذریعه د اتفاق نه ده. دنیا کے پسونه خطے په ملکونو تقسیم دي دا اختلاف جوړ شي سونه کې اتفاق جوړ شي څوک پرنګونو باندې خبره کوي دا سپین پوست دي دا تور پوست دي دا ببیلی دا ببیلی دا ذرایع د اتفاق نه دي دا ذرایع د اختلاف دي. د اتفاق ذریعہ صرف یو چیز دی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا واعتصموا بحبل الله جميعا. د اتفاق او د وحدت بس صرف یو چیز دی هغه دا چې د الله په دین باندې تاسو راټول شئ د الله په کتاب باندې تاسو راټول شئ د الله په دین او د الله په کتاب راټول شوی دا داسې چیز دی چې په دې کې نه د ملکونو خبره شته او په دې کې نه د رنګونو خبره شته او نه په دې کې د جبو خبره شته او نه په کې د خان او د غریب خبره شته او نه په کې د کسبونو خبره شته بس تمام په دغه یو عقیده باندې چې الله سویل دا ټول تاسو ومنئ اتفاق دیته وي د اتفاق درس الله ورکی قرآن ورکی انسانان نشي پیدا کولی او اختلاف پیدا کوي او چې هر کله دوی متفق شي په قرآن باندې او دا ټول قرآن احکامات باندې راجم شي بیا چې پولیسو ته ضرورت نشته ډنډې ته ضرورت نشته الله وی هغه خلک چې ایمان راوړي او نیک اعمال کوي د دوی په منځ کې به زه خود به خود محبت واچوم. ایمان عمل صالح دا د اتفاق ذریعہ وا وړاندې محبت خود به خود به پکې ځاچو لہذا یو بل سره به په خپل مینه به اختلاف نه څنګه صحابه ته پیغمبر او فرمایل الف بین قلوبهم هغه خواره وارلونه حسد او د کینو د بغض د ډک ګړونه الله څنګه متفق کړ بس اتفاق دا شی نو دا کامیابی راز دا په اتفاق کې وی چې کله متفق وي نو بیا به تاسو کامیاب
او چې کله اتفاق خراب شي وړاندې د اختلاف مکوئ فتذهب ريحكم قوت به ختم شي اتفاق سره قوت ملایوي اختلاف سره قوت ختميږي هغه وخت د پیغمبر جماعت دا په دغه ایمان باندې په دې تعلیم باندې بالکل متفقو نو چې متفقو لک خلقو خو دومره لوی طاقت دومره لوی مضبوط کلک قدم چې الله یو مسلمان د لسو مقابل ګرځولی یو مسلمان د لسو مقابل تاسو بګورا تیخت نه کوي دا جماعت چې جوړ د اتفاق ورپکې د قوت مضبوط دی نو الله و یو مسلمان د لسو مقابل کې به تعالی فتح درکو او یو مسلمان به د لسو کافرونو نه تختی کله دین ډیر شي نو بیا د خواخه ده ابتدا دا حکم یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام حرد المؤمنین تیز کا مومنان حرد چې کم دی ویلی شي په یو څیز کې داسې کوشش کول چې هغه انتها ته ورسېږي د دې وجې نه هغه بیماري مرض چې انسان باندې راشي او دا مرض سیوا شي ان چې هلاکت ته قریب شي مرګ ته قریب شي دې ته حرد وایي مخکې سورت یوسف کې مضمون را روان دی کلونه بعد یعقوب علیہ السلام د یوسف تذکره کوي د کور خلق ورته وایي چې کوم د حرضون تقریب شولې مرګ ته د یوسف د فکر او غم ته روان کړی دې ته ورسولې چې مرګ ته ورسولې حرد دیتا ہوئی ندلتا اللہ فرمائی دی مسلمانانو تا دومره ترغیب پا قتال ورکا چه تا بالکل دادا سے ترغیب ورکی چه دادا سے محتاج شی کنا چه بالکل دوی او قسم پا دے که خوارش و غاڑا کی دی قتال تا دا سے ترغیب ولا ورکا دا مختصر معنی تیز اول نو اے پیغمبر علیہ السلام تیز کا مومنان حال القتال پا جہاد باندے ترغیب ولا ورکا او چې ترغیب ورکی هغه سره د انسان مینه پیدا شي چې کوم سیس کې انسان ته ګټه معلومه شي څنګه تاسو مختلف واقعات د صحابه واوریدل څه حضرات داسې دي چې عین جنگ شروع دی د ډېر وخت نه خوراک نه دی کړی دغه موقع باندې د خوراک سیز ورته میلاو شي یره وی دا چې خوري او خلاصیږي او بیا جنت ته ځي دا دومره لري دا لري که چې نږدې جنت ته لاړ شي هغه ځای باندې غورځي او توره اخلي په دې موقع باندې ستاد قتل بس جنت دی نو څو واقعات دی واورېدل چې پیغمبر خواته راغلی یره چې ایس را سره نشته ټول نورې ختم شوې او دا لرګیا والا یقین څومره دی چې دغه لرګي ته هغه لرګیا نه وي دا ماله چا په لاس کې ایښی دی پیغمبر نو بس هغه لرګی اوچتوي هغې نه الله توره جوړوي نو داسې چې کوم دی په قتال باندې تیز که چې هغه ته دا ګټه ښکاري دا ورته کامیابي ښکاري ایکم منکم کبھی پتاسو کې عشرون شل صابرون صبر کوونکي شل غازیان او په صبر باندې قتال کوي یغلبو دی بغالب ګرځيږي مئاتین په 200 نو چې شل په 200 غالب ګرځي نو یو مسلمان د 200 مقابل کې شو و ایکم منکم کبھی پتاسو کې مئاتن سل غازیان آغا مضمون و سره دی چې مئاتن صابرا سل غازیان دی خطلق دی په صبر باندې یغلبو دا بغالب گرزیگی الفن فزر من الذین کفروا دا اغا کسانو نچه کافران دی نصوب مقابل 1000 نو ایک مقابل 10 شو اللہ فرمائی بی انہم زکدوی قوم لا یفقهون دا داسی قوم بے چه دی نپویگی دا پا دی نپویگی چه ما دا تور سپ سر آغستی زان وجنم ولی زان وجنم مسلمان خود تور آغستی ثواب دا پارا هغه پدې نه پوهیږي مسلمان تور اغست د الله د رضا د پر هغه پدې نه پوهیږي مسلمان کده کامیاب وي غازی دی کده مړ شو شهید دی هغه پدې نه پوهیږي مسلمان خو تور اغست چې مړ شو جنت ته روان او ته پس روان لا يفقهون
دا ابتدا حکم چې یو مسلمان د لسو مقابل کې الله واچو، چونکې دغه جماعت خامخا د الله علم کې دي چې رفته رفته به داسې دا کمزوری کېږي، هغه اجتماع به نه پاتې کېږي، هغه قوت ایمانی به نه پاتې کېږي. نو چې هر کله دا ورو کمزوری کېږي نو ځکه الله خبره ورته اسانه کړه. نو الآن اوس خفف الله عنکم، الله سپکوالی راوستو ستاسو نه، خبره سپکه کړه اسانه کړه. وعلم الله پوهه دی ان فیکم بشک پتاسو کې ضعفا کمزورتیا ده، بدن لحاظ باندې اوم کمزوری دو نکله کېدی نه شي. ضعفا اعتقاد باندې اوم کمزوریش، نو خبر آسانه دا شوا. فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ پس کوي پتاسو کې مئتن صابرتن سل کسان صبر کون کی، یغلبو غالب بگرزی مئتین پدو سوا، یو مسلمان د 200 یو سل د 200 یو مسلمان د 2 مقابل کې شو. نبی مسله دا شوله چې که یو مد مقابل په دو چند دي نو مسلمان به د دې نه مخ ناړی تیښته به نه کوي، که مخ دې واړو ګناهګار. حدیث کې اجتنبوا السبع الموبقات، و ګناهونه داسې دي هلاکونکي، په هغه و هلاکونکو ګناهونو کې یو پیغمبر علیه السلام تولی یوم الزحف، د کافر مقابل کې او ته شا ګرځې تیښته کې دا ګناه کبیره ده. او که د 200 نه سوا شي بیا که رسته کېږي نو جایز ده، خو صحابه چرته هم رسته شوي نه دي، چرته هم رسته شوي نه دي. دا خو چې کوم د یو په 2 نه یو په 10 نه که یو په 100 دي خو رسته شوي نه دي. یو غزا یې ګورې که نه، موتې ته وګورې په موته کې دي څومره دي؟ 3000. په مقابل کې د 1 لاک نه والا تر 2 لاکه پورې مقابل کې، نو چرته 3000 او مقابل کې 2 لاکه، اوس یې تقسیم کړه. خدای رسته شوي نه دي، ښه کلک چې کوم د ورځې په ورځې سره جنګېدلي دي، بیا د میدان نه کافران تښتېدلي، خو مسلمان نه دی تښتېدلی. واقعي یو عالم دی، هغه د شام په غزاګانو کتاب لیکلی، فتوح الشام ورته وایي. بیا مختلف چې کوم معرکې او جنګونه شوي دي، نو هغه داسې جنګونه دي چې بالکل یو قسم عقل هغې ته نه پرېوځي چې دا دوی څنګه مقابلې کړي، دا جنګونه څنګه کړي. مثال یو غزا چې کوم دی د رومیانو عظیم الشان قادسیه غزا، نو صحابه حضرات دوی ټوټل چې کوم دی 30,000 دی، او مقابل کې 6 لاکه کسان دي، او په دوی کې 60,000 هغه دي چې هغه د عرب دي، خو د هغوی ملګري دي، یعنې د دوی د جنس او د دوی د قوم خلک دي، او د خپل قوم سره یو د بل نه یریږي. 80,000 صرف دا دي چې کوم عرب دي. جبله ابن احم دا د هغې مشر دی، جبله ابن احم غسانی، نو دی مشري کوي، د سره خپل 80,000 عرب دي، او دا نور ورسره رومیان دي. د جنگ ترتیب برابر شو، صفونه جوړ شول، بیا پکې د روم د هغې 5 چې کوم دی کرنیلان جرنیلان مقرر کړي دي، بیا د ټول چیف یې مقرر کړی دی ماهان. نو چې په یو سړی د 6 لاکو نه بره فوج کمان سنبالي عین جنگ کې، د هغه به څومره قدري، داسې د هغه دپاره چې کوم دی اسونو باندې د هغه کوټه دی وړله، هغه په کوم انداز و چې کوم دی په ډېر لوی جوش خروش کې جنگ ترتیب برابر شو. رومیانو فیصله وکړه داسې کار دی چې اخواته عرب دي، موږ سره چې کوم عرب دي اول بیا دا مقابله کوي، لہذا اوسپنه په اوسپنه کټ کېږي. نو دوی چې کوم دی مقابله به عرب کوي، جبله ته یې مخکې شته به ورته خپل فوجونه واچي، دا نور چې کوم 6 لاکه دا ورته وروسته خپل فوجونه برابر کړه. صحابه او حضراتو مشوره وکړه چې جنگ ته هغوی 60,000 راوځي، نو خو ټوټل 30,000 یو، څونه ورته وباسي. مشوره پکې یو بل، آخر خالد صاحب ته راغله، ته پکې څه وایې؟
ورته به زما مشوره خدا ده چې هغې که شپېته زره جنګ ته راوځي موږ به ورته 30 کسان وباسو دی بس یو مسلمان د 2000 مقابل کې اچوي 30 کسان به ورته وباسو یا د نورو حضرات ورته وی دا 30 ډېر کم دي لږ پکې اضافه وکړه نو وی خو تاسو مشوره غوښتله زما مشورې خو 30 بس دی او نور تاسو خپل کسو ته راچوئ یزید ابن ابي سفیان د حضرت معاویه رور دی تکړه غازی و داسې نور حضرات هغه ته زه درته منت کوم زه درته منت کوم خالد دا انتظام ته په خپله سنبال کا زمونږ د دې جنګ مشري کمان تاله درکو خدا د تسوال کو چې دا کسان لږ سیوا کا او ته ټیک ده خیر دی چې تاسو وایئ چې کم دی نو یو د 1000 مقابل کې به واچو هغې 60,000 راوځي موږ به ورته شپېته وځو بس دا ټیک دی نو بیا چې کم دی په دې کسانو کې ځان له انتخاب وکړه 80 کسان غوره کا او بیا یې سار مقابله مشري بستائی خالد سے پہلے کې غوره کړ مقداد ابن معدی کرابه شورحبیل ابن حسنه زبیر ابن عوام عبدالرحمن ابن ابی بکر دا سیو یې ته راغونډ کړ د شپې خپلې اصلحې سنبال کړي او ځان سیټ کوي سبا دغه 80 کسان یې د 60 سره جنګولي دي او میدان کې د مړو ډېرې پراته وو هغې وتښتېده بهر کیف صحابه چېرته هم دا نه دي کتلي چې ګینې هغه په 2 چنده دي 2 چنده نه چې کوم دی په سل چنده هم هغوی ته نه دي کتلي خو الله زموږ دپاره دا مسله ویلې ده چې تاسو به کمزوري شئ نو یو په 2 باندې مقابله شوه وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ کی پتاسو کی الفن زر کسان یغلبو دی بغالب گرزیگی الفین پا 2,000 بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پا حکم واللہ مع الصابرین اللہ سر دا صبر کون کن دے چی دا اللہ امداد دا چا سرین دے بسنگ مغلوب کی گی اگوی جی یقین دا قونو یا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام حرید المؤمنین تیز کا مومنان علی القتال پر جنگ ایکم منکم کئی پتاسو کی 20 صابرون شل کسان صبر کون کی یغلبو غالب بگرزی میں آتین پر 200 و ایکم منکم کئی پتاسو کی مئتن سل کسان یغلبو غالب بگرزی الفن پزرو من الذین کفروا دا اغتسانون چی کافران دی بی انہم بے شکد قوم اللہ یفقہون وی قوم دے چی نپوئیگی الان اس خفف اللہ عنکم اللہ سپکوال روست من اسانتی روست لپتاسو وعلم اللہ پوئیگی ان فیکم بے شک پتاسو کے دعافا کمزور تیادا وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ پس کبھی پتاسو کے مئتن صابرتن سل کسان صبر کون کی یغلبو غالب بگرزی مئتین پر 200 وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ کئی پتاسو کے الف نظر یغلبو غالب بگرزی الفین پر 2,000 بِإِذْنِ اللَّهِ دا اللہ پر حکم واللہ اللہ پاک مع الصابرین سرد صبر کون کن دے اللہ ترضا شزمن و ینور دستا رضا دا پارا ودر په خپل دربار قبول کی جون زندگی په خپل کتاب سنت پیغمبر خیستک خیرہ خاتمہ زمون په ایمان کې وسول